بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو دا پرون سبق کې دا خبره وشوله چې لکه لفظ سینه د دې نه موضوع له په ځای باندې لازم موضوع له عقله نو دا به خالی نه وي حال نه یا به صرف دا لازم موضوع له عقله یا به لازم موضوع له معنی او ملزوم ته مراد غستل شي نو چې صرف لازم ته مراد غستل کېږي دا مجاز دی او کدوان ته مراد غستې شي لکه ملزوم معنی غستل ته هم جایز وي دا کنایه ده نو مجاز وي په منزله د مفرد نو مجاز مخ کړه ده او دا کنایه په منزله د مرکب دندای رسو کړی ده بیا مجاز په دوه قسمه ده یو دا چې لکه د معنی موضوع له په ځای باندې معنی غیر موضوع له عقلی او د دوه په منځ کې علاقه د تشبیه موجود وي جدا استعاره ده او کني جو هغه چې د نبی است شری مجاز مرسل له نو دلته د استعاره خو د استعاره بنیاد چونکه په تشبیه باندې ده نو دی وجه نه دلته تشبیه ذکر کړي نو دی چې په علم البیان کې بعد د دریو سيزونو ذکرې د تشبیه د مجاز او د سو د کنایه نو لګي دا لولنه بحث دا د تشبیه په باره کې ده نو ما ته وګورئ تاسو خانانو یو تشبیه چې کنه دیو د تشبیه لغوي معنی ده او یو د تشبیه اصطلاحي معنی ده نو دوی دا باب چې ما مناقض کړی دی نو دا د تشبیه اصطلاحي په باره کې ما مناقض کړی دی څه په باره کې خو د تشبیه اصطلاحي پیژندو د پاره تعالی دا ضروری ده چې اول ته تشبیه لغوي پیژنې نو د تشبیه لغوي تعریف مونږ ته کړی دی خو شو به معنی تشبیه لغوي دي ته ویل کېږي چې الدلاله علی مشارکه امر لامر اخر فی معنی چې یو سیس د بل سیس سره په یو معنی کې شریک وي یو سیس د بل سیس سره په معنی کې سوي لکه په منظری کې بهادری ده په منظری کې سره بهادری ده دغه بهادری په انسان کې ده نو ته لکه دا انسان دا زید چې دا پشان د منظری ده یو سیس د بل سیس سره شریک وي په دا کې پوه شو به معنی نو دا تشبیه لغوي عام ده تشبیه لغوي عام ده لکه دې ته تشبیه لغوي ویل شي چې قاتل زید و عمرو زید او عمر دیو بل سره مقاتله او بل سره جنگونه وکړي پوه شو په دې باندې موږ وایو دا تشبیه دا صراحتا تشبیه نه ده دا صراحتا تشبیه نه ده هغه په دې باندې پوه شو ها تشبیه لغوي او تشبیه اصطلاحي مطلق تشبیه جنه هغه یا دا چې استعاره بالفعل وي استعاره بالفعل مطلب دا دی استعاره بالفعل چې بدی کې مشبه او مشبه به ادا پکې دا پکې حذف شوی ادات او مشبه پکې حذف شوی دي استعاره بالفعل وي او استعاره بالقوه چې پای کې مشبه او مشبه به دا پکې نه دا ادات الاشبه دا پکې نه حذف شوی خو بدی کې دا طاقت وي چې دا استعاره جوړ شي وګورئ التشبیه لیکل لري نو وی چې دینه مخکې مضاف محذوف ده او دا هغه مضاف نه مخکې مبتدا محذوفه ده نو په اصل کې دې څه هذا باب التشبیه هذا باب التشبیه هذا نو ورته د تشبیه نه مخکې هذا یو خو مبتدا محذوف ده او یو د تشبیه نه مخکې باب محذوف ده نه هذا باب التشبیه په اصل کې سو پوه شئ بیا وی په التشبیه کې دا الف لام چې ده نو دا الف لام عهد خارجي ده دا سره الف لام عهد خارجي تشبیه دوه قسمونه دي ماته وګورئ یو تشبیه لغوي دا مطلق تشبیه ایو اصطلاحي تشبیه نو دا باب چې نه دا مطلق تشبیه په باره کې نه نه بلکې دا اصطلاحي تشبیه په باره کې دی لکه پوه شئ له هذا باب التشبیه دا باب د تشبیه کم تشبیه الاصطلاحي یعنی تشبیه مطلقی نه تشبیه لغوي نه مرادو بلکې تشبیه اصطلاحي المبني عليه الاستعاره چې دغه استعاره مبني په دې باندې پوه شئ چې استعاره مبني په دې باندې استعاره څه ته وایي چې دا معنی موضوع له او غیر موضوع له په منځ کې علاقه د تشبیه موجود وي پوه شئ په دې باندې نو التشبیه الدلاله ویلو الدلاله على مشاركه امر لامر اخر في معنى ویلو ها التشبیه الدلاله على تشبیه څه ته ویل کېږي الدلاله على مشاركه امر دلالت کول په یو د سیس باندې چې یو سیس د بل سیس سره مشارک وي فی معنی په معنی کې یو سیس د بل سیس سره په معنی کې شریک وي پوه شئ به باندې اوس دی وی کنه چې دا ټاپک چې کوم ورکړه لري نو دغه تشبیه نه مراد تشبیه اصطلاحي ده ټاپک چې کوم ورکړه انداسې شله
او وس سره تشبیه کم تعریف کوما نو د مطلق تشبیه تعریف کوما د مطلق تشبیه لغوي ځکه چې تشبیه اصطلاحي پیژندل موقوف دی په تشبیه لغوي باندې پوه شئ نو دی وجنه التشبیه اي المطلق التشبیه يعني مطلق التشبیه يعني دا تعریف چې اوس کومه الدلاله على مشاركه امر لامر اخر دا کم تشبیه تعریف دی د مطلق تشبیه د تشبیه لغوي د تشبیه اصطلاحي تعریف اعم من ان يكون على وجه الاستعاره و عام دي دینا چې دا وی په طریقې د استعاره سره دي مراد استعاره بالفعل استعاره بالفعل څه ته ویل کېږي چې بای کې ادات الشبه او مشبه دا پکې حذف شوی وي لکه ته رايت اسدا في الحمام ها ما اسد می ولیدو په دای کې اصل خانه کې یا رايت اسدا يرمي دا استعاره بالفعل او على وجه يبتني عليه الاستعاره یا بداسه طریقه باندې چې هغه استعاره بالقوه وي یعنی بنا وی بای باندې استعاره چې هغه استعاره بالقوه وي استعاره بالقوه مطلب دا دی چې هغه بکې دغه طرفان د تشبیه یعنی ادات التشبیه یا بکې طرفانو کې یو چلنده موجود وي لکه زید کالاسد نو دا خو تشبیه نه دا استعاره نه استعاره بالقوه نور دا تشبیه ده پوه شو به معنی په استعاره کې ادات الشبهه او دا مشبه دا پکې حذف وي پوه شو به معنی ورسو ان شاء الله تاسو زده کوئ دا کوم چې تشبیه کول کېږي دا مشبه وي دا چا سره چې تشبیه ور کول کېږي دا مشبه به وي دا کوم حروف په ذریعہ سره چې کېږي دا ادات الشبهه وي او دا صد پار چې کېږي دا کوم وجه نه ته وجو شبه وي او غیر ذالک یا علاوه دینه مطلب دا دی تجرید علاوه دینه مطلب څه دی تجرید چې دا تشبیه پکې ضمنی وي تشبیه پکې څه وي ضمنی وي لکه ته لقیت من زید اسدا دلته کې په دې زید کې دا کړی دا مبالغه کړی دا ته ما د زید نه ما ملاقات وکړه د زید سره د زید نه یعنی د منظری سره نو بدی کې لګه مبالغه کړی دا پوه شو به معنی تجرید ان شاء الله ټول اصطلاحات اوس وپیژنې استعاره بالقوه استعاره بالفعل تجرید فلم ياتي بضمير نو یې ضمیر پکې را نه وړو وای د الاولنی کم چې عنوان ورکړو نو هغه عنوان د سو د تشبیه اصطلاحي وو ورسو چې تعریف کوي نو دا د تشبیه لغوي کوي نو وای دلته کې دا د صراحت په دویم پیرامه تشبیه څنګه ذکر کړل چې دا احتمال ختم شي چې دا او ضمیر څنګه نه راوړي چې بس لکه دا چا خبره را نشي چې دا ټاپک هم د تشبیه اصطلاحي دی او د تعریف وسوم د څه کوي د تشبیه اصطلاحي کوي د دې وجه نه د تشبیه په صراحت سره ذکر کو الکه بلې خبره باندې پوه شوي ها نو فلم ياتي بالضمير پس نه راوړل کې دا دویمه تشبیه په ضمیر سره نه راوړي لالا يعود ځکه د پاره دی چې دا ضمیر واپس نشي راجع نشي الى التشبيه المذكور الذي هو اخص هغه تشبیه ته کوم چې ذکر کړل شوی دی تشبیه اصطلاحي چې خاص ده تشبیه اصطلاحي چې سره الکه وای ما په نور الانوار کې پروس کړل تا ویلی وای موږ د قاعده ویلی و چې اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرا فعسر بين يسرين اذا فكرت ففرح نو دا ول د کتاب ته ویلو چې کله یو پیرا یو سیز معرفت ذکر شي او بل پیرل نه کېل ذکر شي نو دوه نه جدا شو مراد دو پیرل نه کېل ذکر شو نو جدا پتی مراد خو تا مونږ ته ویلو چې یو سیز یو پیرا معرفت ذکر شو او بل پیرل هم معرفت ذکر شو د دینه مراد به یو سیز کنه ها دینه مراد به یو سیز کنه نو لاول د ټاپک د التشبیه د هم په معرفت سره ذکر کړی دا او رسو د لغوي د تشبیه تعریف څنګه د هم په معرفت سره ذکر کړه نو قاعده د شوا وای به قاعده اکثری د کلی نه ها قاعده سره اکثری د کلی نه لکه د څه نه چې بهر دی کې پتا خبره پرې خبره باندې پوه شوي دویم دا ده چې دغه دې کې په کم ځای دغه حل ده دا قاعده حل ده چې په کم ځای کې قرینه نه موجوده دلته کې قرینه موجوده ده په دې باندې پوه شوي نه و ما یقال هغه چې ویل شوی دی په کوم ځای کې ویل شوی دی وای مخکې موږ دا خبره کړې تاسو بن الله کې ویلي کېږي چې په بل ځای کې ویلي ان المعرفه اذا اعيدت معرفه کله چې دوباره ذکر کړل شي د كانت عين الاولى د دې نه مراد الاولنی هغه عین وی کنه نو فليس على اطلاقه و دغه قاعده چې دا مطلقا نه لاندې ورته لیکلي بل اکثرین بلکې سره اکثری يعني ان معنى تشبيه في اللغه معنى تشبيه په لغت کې الدلاله دلالت وسوي
وای دا تشبیه دا خو فعل دی تشبیه دا خو فعل دا متکلم دی او دلالت چې نه دا خو صفت د لفظ دی دلالت خو صفت د لفظ دی نو دلالت چې دا مصدر دی قوله دللت فلانا على كذا دللت دا د متکلم فعل جوړ کو کنه دللت فلانا على دا ما دلیل وکړه د رهنمایي موکل د پلان کې بری باندې اذا هديته له کله چې ته دا هدایت وکې على مشارکه امر لامر اخر في معنى دا تشبیه دا مقصر ولغه التشبيه الدلاله على مشاركه امر لامر اخر في معنى چې تشبیه څه ته لګي دلالت کول د یو سیس د بل سیس سره مشارکت په معنا کې وهذا شامل وسره تعریف کو دومره وي چې د یو سیس د بل سیس سره شریکی کنه د یو معنا د وجینا لکه ما ته وی منظره له بهادر دی یو بل کس نه دا اسد نومې دی عمر نومې دی بکر نومې دی خو بهادر دی نو دوانو کې په یو معنی یو زیاده نو ته ورته لکه تشبیه دی ورکړه کنه چې دا زید په شان د منظری دی پوه شوي نو دې چې وګوره ته چې قاتل زید و عمرا زید او عمر دیو بل سره قتال وکړو نو په قتال کې دوانه یو ځای نه کړل په قتال کې دوانه یو ځای نه کړل نو دا کوی چې یو څه د بل څه سره شریکولو نو دا په قتال کې دوانه شریک دي کنه ها دغه شان دي چې علي زید و عمرو زید او عمر په مجیت کې شریک دي کنه نو دې ته هم تشبیه وایا کنه دې ته څه وایا نو دې ته تشبیه نه وایي ولی ځکه کنه چې دا په مشارکت باندې دلیل دی دا قاتل زید و عمرو دا چې په مشارکت دلالت کوي او دغه شان دي چې زید و عمرو دا چې په مشارکت باندې دلیل کوي نه دا غیر صریح دی او زمونږ هغه چې یو سیس د بل سیس سره په یو معنی کې یو سیس د بل سیس سره په معنی کې شریک وي دا به من دلالت کوي هغه دلالت صریحه ده هغه دلالت څه مطلب ده او د قاتل زید و عمرو کې څه شی ده پوه نه شوي کنه دا جواب لاندې لیکل دی الجواب هذه دلاله على مشارکه غیر صریحه واردنا دلاله صریحه الګه پوه شوي یاد بشي نو ګوره لاول پکې ترکیب وکړو چې التشبیه دا څه شی دی نو موږ وی دا خبر دی د دې نمک مضاف معطوف ته او دا غي نمک مبتدا معطوف ده هذا بابو تشبیه پوه شوي بیا په التشبیه کې چې الف لام ده په ټاپک کې نو بری کې د التشبیه کې د الف لام چې دا الف لام عادي خارجي ده مراد تشبیه اصطلاحي ده رسو د تعریف کې د تشبیه لغوي ځکه چې تشبیه اصطلاحي په جندل موقوف دي په تشبیه لغوي باندې د تشبیه لغوي تعریف کو الدلاله على مشارکه امر لامر في معنى پوه شوي څنګه پوه شوي زه نو څه خبره اترې پکې بیا بدل نو